أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. سورة یاسین 28 نمبر آیات دی 28 نمبر آیات کی دغه قوم کمزوری او ذلت ذکر کی چې د دوی بد اخلاقی او تکبر خو دوی حتی رسول او د خپل پیغمبرانو دشمنان شو او دغه سړی چې حبیب النجار په نوم باندې بزرګ انسان او هغه شهید کو خپل لاس باندې و چې کله په دوی باندې عذاب راته نو عذاب یې د سګران کار نه و چې الله تعالی په اسمان نه فرشتي راولې غري لخر راولې غري پاغي باندې ول نه دومره خواري پکې وینه او دا دومره زورور خلک وینه نو دي خلکو هغه کمزوري ذلت او کمزوري ته اشاره ده چې خلک دومره بیکار مخلوق خو بیا هم نافرمانی دومره غټي غټي وي نو الله تعالی وما انزلنا من نازل کړي علی قومه د په قوم باندې د حبیب النجار د شهید کېدو نه ورسته د قوم چې کوم دی باغی باندې الله تعالی موږ نه نازل کړي من بعدی ورسته د هغه نه چې کله هغه شهید شو من جند اس قسم لخر د هلاک کولو لپاره من السماء رسمان طرف وما كنا منزلين او نمغ نازلون کې لخر لره د یو قوم د هلاک کولو لپاره یو قوم هلاک کولو لپاره لخر نه را لېګو بس یو معمولی اشاره غواړي بس بیا قصه پکې نه خبر اخلاص شوی نو در دې قوم تذلیل ته اشاره ده ذلیل توپ ته اشاره ده چې دومره زورور نه دي او هر زمانہ کې څومره غټ غټ بدمعشانی نو حقیقت هم دغه شانته کې صرف دعوی او مخالفتونه یې غټ نور زور پکې بیا نه نو موږ نه دي نازل کړي په قوم د باندې من بعد ورس سره دنه شکل د شهید شو من جند هیڅ قسم لخکاری من السماء رسمان طرفنا وما كنا منزلين او نمغ نازلون کې لخکرو لره دې ځکه کې سوال دی چې الله تعالی وایي چې موږ دغه ټیم کې هم لخکري نه درالي غلي چې دوی د هلاک کولو لپاره بلکې په اسانه طریقه هم هلاک کړي د جروس تر روان دي او دغه واقعي وروسته وایي هم موږ سره د قومونو هلاک کولو لپاره چې لخکري نه رالي نو دې کې سوال دی چې ولې په بدر کې فرشتي نه راغلي په حنین کې نه راغلي او خلکو بخپل سترګو لیدلې نه وي دنیا خلکو لیدلې نه وي احادیثونه ثابت نه دي نو دلته کې خراغلي وي دلته کې الله وجه موږ نه نازلو جواب دا غي بيخي واضح دی جواب دا دی چې الله تعالی په اول سر کې ویل چې وما انزلنا على قومه چې کوم ځکه اجتماعي قومونه هلاک شوي دي د اجتماعي قومونو هلاکت په ټیم کې اصلاح کاری نه راغلي او ناراضي ده او قیامت پورې براش البته انفرادي زنځدني کسان چې هلاکی خاص اشخاص د هلاکت لپاره فرشتي راغلي او راضي مخکم راغلي بیا هم راضي او بیا هم راضي او چې کله د قومونو د هلاکت خبره ده نو قومونو د هلاکت لپاره بیا لخرې د سر نه مخکې راغلي او نو بیا راشي چرته هم ناراضي نو بعض د لخرو د خاص افرادو نه دي بدر هونن کې د افرادو خبره وا او دغه کې الله تعالی د قوم ذکر کړی د قوم د هلاکت په ټیم کې نو جواب یې ښکارا شو الله تعالی یو ما كنا منزلين او نمغ نازلون کې د لخر لره د قوم د هلاک کولو لپاره ان كانت نو د غذاب د حبيب النجار د کم قوم چې د هغه د هلاکت د عذاب نو الا صيحه واحده مگر چغه ویوا بس بیا ټول خمیره پراته مړو هیڅوک بګی پاتې نو صيحه چې کم دین د تیز چغه ته ویل کېږي heibati आवाज او صيحه په معنی د عام عذاب سره هم راځي لیکن دې ځکه کې د دې واقع باره کې اکثر مفسرین دا نقل کړي دي چې کله حبیب النجار شهید شو د خلکو شهید شو او د شهادت کې دوه واقع مشهور دي یو دا چې خلک راجم شو په الله تو سکون باندې وو خو بګنس او دې راواچ او د پاسه په وختل او د شهید شو زند روایتو کې دا دي چې اولی وو خو دغه نه بعد به د ګټو باران په شریک باندې ګون قوم او بګټو باندې وښ د شهید شو پاتې شو هغه درې کسه پیغمبران دغه باره کې څه چل وشو هغه باره کې قران هیڅ نه دی ویلي او دغه باره کې صحیح روایت هم نشته احادیثو کې صحیح روایت پکې نشته چې څه چل وشو هغه چرته لاړل زین روایتو نقل کړي دي چې دغه درې ونه پیغمبران هم شهیدان شوي دي لیکن دوی د شهید کېدو باندې سکلک روایت شته دی نه چې دا به شهیدان شوي کنه وای اثبات اعتماد زرایو باندې په دې کې څه قول موجود نه دی بس الله ته پته راځي هغه بسنجل کړي شهیدان شوي به بچي وي چرته بتلی که څه چر بشوي خدا سره شهید شو او د خبره یقیني معلومه ده شهید شوی دی شکر دا شهید شو قوم خپل کورون ته واپس شو ډېر به غرور سره
چې کدا په حق باندې او د الله تعالی بنده او د الله تعالی دین لپاره بندگی کوله نو موږ خو سونه لري د کم دي سره هغه مړ کو ختم شو هیڅ چاته پوسونه کو ست پوسو کوشتره سری بدنه پدې کې جبرائیل علیه السلام راغی او دغه خار د انطاکی خار په دروازه کې وترید او دوه دروازې ونیولې په لاس باندې او یو هیبتي आवाज و دا आवाज دومره هیبتي و چې د اچا د برداشت قابل نه چې په کم طرف باندې د आवाज یو کو د انطاکی خار طرف ته د مخه کړه आवाज یو کو چا چې واره د داغه زرونه وچاودل وګونو پردي وشلیدل یو نسکور را پرې وته وسای ورکو ټول مړ شو هیڅ وخت پاتې نشو نو الله تعالی وای ان كانت الا صيحه واحده نو عذاب دغه خلکو مگر چغه ویوا پیدا هم خامدون ناس بدوی مړه پراتو خامدون خمه چې کم دین د ور مړ کېدل ته ویل کیږي چې کله ور مړ شي او ایراشي نو بس د خامد شي د ځکه کې دوی د مرګ تشبیه راغستل د غور د مړ کېدو سره ور کړی ده چې ګویا ور مړ شو وای دې کې اشاره ده خبرې ده چې دا خلک د کمی غصې نه ډک او د کم غرور او تکبر نه ډک او د غرور او د کینې غور بل کړو به دې چې سره غور غون مړ شو ختم شو بیا نه بچا کې کینه پاتې و نه بچا کې غصه پاتې و هیڅ شی پاتې نه ورسره ختم شو نو بده وجه باندې خامدون چې کم دې خپل معنی ده د غور مړ کېدل ناسب اور مرش او عام معنی چې کوم د خلک د سکه اصطلاحي معنی چې پیدا هم خامدون ناسب دوی مړه پرېوات دوی مړش خلاصه دغه دوه یو د بس لړندار د چغې سره دوی مړش نو دا غونډه واقعیت دلیل شوه د خبره باندې چې د آسماني دین مسترد کول لاغه سره دښمنی کول مخالفت کول څومره جرم دی دا دنیا هم خرابې دي ځکه کې تاسو واقعیا اوردل چې انتاکه کې هیڅ ژوندې پاتې نشمړش دا قبر هم خرابي برزخی ژوند هم خرابي او د آخرت هم خرابي نو دا واقعیا چې کوم دین د دین د دشمنانو لپاره دنیاوی برزخی اخروی تخویب شو یره شولا چې څو دین د دې سره دشمنی کوي د انطاکی واقعیا د یاد ساتي چې دا کوئی سره څه شوی دي ته شان چل به دا کوئی سره هم ممکن دي چې وشي یا حسرتن علی العباد ای افسوس ته بندگانو زما باندې ما یاتیهم چې نه راغلی دوی ته من رسول اس قسم پیغمبر الا كانوا به یستهزئون مگر وو هغه په دې پورې ټوکی کوونکی اسلام په تاریخ کې د پیغمبر تر شوی نه دی چې په قوم کې خلکو پورې ملنډی نه کړي استهزاء پورې نه کړي د یو قسم له نبی عليه السلام د پاره تسلی مضمون دی چې د بد اخلاقو خلکو د بد اخلاقی الزامونه پروپاګاندا او د دین دشمنی دا د مخکې تاریخي روانه ده او داسې نبی خبره نه ده نو لهدا د خلکو دا خبرې د ناجایزي برداشت کوه خپل دین باندې کلک وسیګه په دې خبرو باندې زړه مخوره خلک چې سم وای نو وای دي خپل کار جاری سات او د دې سره سره د ټول انسانانو نه اجتماعي شکوه ګیله هم ده چې د بد اخلاقی دا پوزیشن دی د مجبوري حال خو تاسو ولیدل چې کله به عذاب راشي نو بس یو چغه بیا پاکستان نه خو د دوی بد اخلاقی او د دوی هغه غرور او تکبر په دې لیول باندې د چې کلم پیغمبر راغلی د الله تعالی پیغمبر خلکو مسترد کړي دي مذاق پوری کړل ملنډي پوری کړي د سپکاوي ورل کړي دي او د سه ماف کړي نه دي نو الله تعالی وي په دې بندګانو باندې افسوس دی چې دې ته اس کله هم چرته پیغمبر د سره نه غږی پوری ټوکی ملنډي ونه شي ټوری پوری ملنډي کی او دا مضمون چې کوم دی د نبی عليه السلام تسلی نه ورسته او د عام انسانانو د شکوې نه بعد هغه خلکو د لپاره نصيحت او د غره تسلی ده چې کوم د قیامت پورې دین د لپاره خدمتونه کوي او د غیان دي هغه د عیانو د لپاره تسلی ده چې کله پیغمبران دي خلاص نشو دا غوي پیغمبري لهجه خلاص نشو هغه به کې اثر ونه پیغمبري اخلاق به د خلکو کې اثر انداز نشو دشمنان دغه شان پاتیو او دغه شان کارونه به کول نو تاسو کمزوري خو خامخ کار واضح دي د پیغمبرانو په نسبت باندې ډېر کمزوري وي نو چې تاسو نه کمزوري هم کیږي صد خلکو په اخلاقی هم دغه شان دغه لیول باندې نو لهدا اساس مخالفتونه تاسو پورې مذاق ملنډي نمونه د قائم دایمي د سره به آشنا او بلد وسېږي په دې باندې بزر نه خوري نو چې کله دا خبره په ذهن کې پرته نه بیا سره چې کله دین د پاره کار کوي نو صالح نه خرابي الله تعالی اولم يروا ايات وی نه ګوري کم اهلكنا من سمر هلاک کړي دي قبلهم الذين مخکې من القرون پیړو لره انهم اليهم لا يرجعون یقینا حقوی دي موجوده خلکو ته واپس نشو دي تاریخونه نه ګوري تاریخونه اندازه نه لګي چې د الله تعالی دین د مخالفت په وجه باندې سمر لوی پیړې الله هلاک کړي او دغه پیړو ذکر قران زې په ځای باندې کړي د نوح عليه السلام په واقع کې تر شوی دي صالح عليه السلام شعیب عليه السلام دغه مختلف قومونو کې ذکر شوی دي
او دغه ټول چې کم الله وجل دی اوس په یو د دنیا ته بیرته نه کوي د خلکو سره میلاو شي او دی ویني چې او د خپلان کې د مرشوي نه دی د دې باوجود وي د خلک خپل کفر باندې کلک دي بي دنه باندې کلک دي سرکشي باندې کلک دي توبه نه وباسي وان كل لما جميع لدينا محضرون وان كل لما او نشتر حس یو د دوینا مگر خامخا ټول به موږ ته جمع کیږي موږ ته به حاضرېږي کم چې مخکې خلک تللی دی کم موجوده دی کم را روان خلک را پیدا کېږي هغوی به مړ کېږي الله تعالی په دې کې داسې کس نشته دی چې هغه موږ ته حاضر نه شي مګر نشته په دې کې هېڅ یو کس مګر دا ټول به موږ ته حاضرېږي ټول به د الله تعالی مخې ته پیش کېږي او حساب کتاب به ورکوي نو چې هېڅوک پکې داسې نشته دی چې د الله تعالی د مخې ته نشي پیش کېدلی پیش نشي بچ شي داسې کس پکې رسریبوت شته دی نه نو د دین دا مسله معلومیږي چې د دین خدمت د هر انسان ذمہواری ده هر سړی پر رضا د دین لپاره به سره سکار کوي خپل وس بلاندې خپل دایره کې دنه خپل حدود کې به د دین لپاره لاس پیوي خدمت به ورل کوي او د سینه د جګدار پلان کې ذمہواری د پلاني ونه کړل او ډینګي ونه کړل او پلان کې سو کړل په دې خبرو باندې نه کیږي چې هغه نه د کړی د تخم د دین مدعي ستخم د الله مخې ته ورزي او د الله مخې ته به حاضرېږي نو تاسو کړی دی تاسو او کله به کی نو دا د هر چا د انفرادي ذمہواری ته اشاره ده چې د هر کس ذمہواری شته په سر باندې هیڅوک ذمہواری نه خالی نه وزګار نه دی چې ګنې بس زه به داسې ګرځم پرې او د دین خدمت ذمہواری ده خاص پېښور خلکو ذمہواری ده د بل چا ذمہواری ده نو دا خبره نه ده هر سړی به د الله مخې ته ورځي ته